الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم. زما عزت مندو یقینا ډېر لرې ځای نه مېلمانه به هم راغلي او تاسو به ډېر وختي راغلي انتظار هم کړی دی. بهرحال خو د دې موقع مناسبت به دوه درې خبرې ستاسو مخې ته وړاندې کړو. اول خو په دې باندې ډېر لوی شکر وباسو چې مسلمانان یو او الحمدلله هر ورځ په دې باندې سړي له شکر ادا کول پکار دي چې الله تعالی موږ له دومره ښکلی دین راکړی دی چې هغه په ټولو دینونو کې ډېر بهترین دین دی. دومره ښکلی پیغمبر راکړی دی چې هغه په ټولو پیغمبرانو کې د الله محبوب پیغمبر دی او دومره ښکلی کتاب راکړی دی چې هغه د ټولو آسماني کتابونو کې بهترین کتاب قرآن مجید د الله کلام دی. نو نن الحمدلله د هغه قرآن مجید چې بهترین کتاب چې هغه د الله کلام دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان پیغمبر له الله ورکړی د هغه قرآن مجید ختم دی. محترمو یقینا یو طرف ته د فساد زمانه ده او د فتنو زمانه ده. هر طرف نه کم ځای سره چې مخامخ کېږي او شر او فتنه به ورته جوړېږي او یو دین ته رکاوټ پیدا کېږي. خو بل طرف ته محترم استادو په شان په دین مین خلک چې سړی وویني او د قرآن سره مینه محبت ساتونکي خلک وویني نو د هغه خلکو هم حوصله او جذبه نوره هم زیاتېږي د قرآن سره د مینې محبت او دا سلسله به انشاءالله تر قیامته پورې جاري وي. یو طرف ته به د دې مخالفت خلک کوي اب هم راځي، بل طرف ته به په دې باندې خپل سر ورکولو والا هم الله پیدا کوي. دا داسې شوي دي. ګورې قرآن مجید دا دومره لوی کلام دی چې د دې دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان شوکت هغه بیانول او د هغې فضیلت هغه هر چاته معلوم دی. خو صحابو دې دپاره کومه قرباني ورکړې ده. صحابه چې هغه زموږ استاسو نه د مال جایداد په لحاظ سره کمزوري وو، لباس په لحاظ سره زموږ استاسو نه کمزوري وو، د وسایلو په لحاظ سره زموږ استاسو نه کمزوري وو. خو د قرآن دپاره د هغې قرباني هغه په ټوله دنیا کې پټاف ده. په قرآن سره مینه محبت هغه اظهار کول هغه داسې واقعیت کې چې سړی اوري خلک وایي چې یاره کیدای شي داسې د سوچ او فکر خیالات دي. نه محترمو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا یو صحابي دی، شپږم نمبر مسلمان دی، شپږم نمبر صحابي جوړ شوی دی. دا فرمایي وایي موږ مکه مکرمه کې ناست وو. ګورې تاسو ته حالات پته دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې د دین اسلام دعوت دا به ډېر په پټه باندې چلو، داسې په چا باندې اعتماد نه و چې هسې نه زموږ دا دین کې رکاوټ پیدا شي. خو به هر حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خپل اسلام میشن دا جاري ساتلی و. یو ځل وایي موږ صحابه مکه مکرمه کې ناست وو، دا مسلمانان شپږ مسلمانان دي، شپږ مسلمانان و. موږ ناست وو، موږ ویلي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زبان باندې د قرآن مجید تلاوت د مشرکین اوري. خو یاره موږ د صحابو کې به څوک داسې پیدا نه شي چې داسې په دې میدان باندې ودرېږي او د الله لا کتاب د دې تلاوت شروع کړي او د کافرانو د پته ولګي چې مثال دې کتاب سره محبت کوونکي او په دې کتاب باندې سر ورکوونکي خلک نور هم شته، صرف یوازې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی. نو دې مشوره وکړله دا به څوک وکړي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی خاندان یې لرله. مکه مکرمه کې د هغه خاندان تاب خاندان و، بنو هاشم و قریش چې دا د ټولو خاندانونو سردار خاندان و.
نو دا هغه سره مثال ابو جهل او د مشرکین دومره سخت رویه وکړه نو زمونږ استاد څوک دي زمونږ مسوک تاسو کی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وای زه د الله کتاب تلاوت کوم زما حفاظت په هم الله کوي او به هر حال دوی زه زما یاره په دې چوک کې زه ودرېږم او ښکارا په دې ډاګه زه ودرېږم او د مشرکین ته زما خامخ ودرېږم د قرآن مجید تلاوت کوم پرېږده یا خو به مثال په دې باندې اثر وکړي او یا خو به چې کوم دی یو طرف ته به خبره شي خو نن دا کار زه کوم ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر وهل ټکول ډېرې ستغې سپورې هر قسمه حالات هغه برداشت کړل خو به هر حال دا د صحابو ورته ویل ګورې دا کار ډېر ګران دی ده وویلې نه زه ورځم په هر حال دا راووتل چې را روان شو نو پټاګه باندې ودرېدل او خلک یې راجمع کړل او د قرآن مجید تلاوت یې شروع کړلو نو دا صحابي فرمایي ما د قرآن مجید یو آیات نه و پوره کړی چې د یو طرف نه به م د څپېړې ګزار راتله زما مخ به یې وهله بل طرف نه به د چپړې ګزار راتله زما مخ به پرې لګېدله شا طرف نه به د کاڼو بارانو زما د سر به پرې لګېدله خو تر دې پورې چې زه مکمل داسې زخمي شوم چې زما حلق کوچ کړلی شو زما مخ ټول زخمي وکړلی شو خو بس هغه تلاوت زما په ژبه باندې بند شو او ملته بېهوشه را پرېوتلم چې بیا مې سترګې کولاولې زه په بل ځای کې پروت وم نو محترمو عرض مې دا کوله د هغه قرآن مجید چې مثال دې دپاره صحابو خپل نوراني چهرې په وینو باندې ککړې کړې وې خپل مال حال جایداد نه تېرو خپل د نسب هر څه نه تېرو خلکو سره یې رشتې پرې اغوستلې محترمو دې قرآن دپاره زمونږ او تاسو له پکار دي موږ سره الحمدلله زموږ معاشره اسلامي زموږ مشران اسلامي جومات آباد دی مدرسې آبادې دي نو دې قرآن له په زړه کې ځای ورکړي دې سره مینه محبت پیدا کړي ګورې دومره برکتي کتاب